السلام علیکم خبر میډیا چینل کې دلته حل کړی وي امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله وي ژوند په مزه کې به وي ضلع خیبر باره کې چې کوم افسوسناک واقعه مخته شوې وه یحیی ماشوم کوی ته غورځېدلی و بیا هغه کوی د یحیی ماشوم دپاره قبر ګرځېدلی شوی و دوستانو د یحیی ماشوم لاش ضمیر خان ضمیر د کوی نه راوباسو داسې قسمه خبر په سوشل میډیا باندې خپور شوی دی آیا د یحیی ماشوم لاش یې رښتیا راوباسلی ټول معلومات درته دلته په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل معلوماتونه ځان خبر کړئ دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا وکړئ زموږ خبريوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي په ضلع خیبر باره کې یحیی ماشوم کوی ته غورځېدلی و چې هغه کوی 8 ګزه کوی دی په هغه 8 ګزو کوی کې یحیی ماشوم ورک شو آیا یحیی ماشوم کم خوا لاړو خو بیا هغوی یحیی ماشوم پیدا نه کړو او د یحیی ماشوم هغه قبر یې په هغه کوی باندې ساس کړو او هلته جنازه وکړه بیا ضمیر خان ضمیر ته پته لګېده ضمیر خان ضمیر خو ورغلو هلته د یحیی ماشوم مور او پلار نه اجازت راغوښتو د هغه اجازت میلاوېدو نه پس هغه د یحیی ماشوم پسې لټون شروع کړو خو تر اوسه پورې د یحیی ماشوم د لاش څه پته نه ده لګېدلې دا کم کسان چې په سوشل میډیا باندې د ځان نه پراپیګنډې خوروي او وایي چې یحیی ماشوم لاش یې پیدا کړی دی دوستانو دا هسې پراپیګنډې خوروي د چا د مور او پلار زړه مه ازاروئ د یحیی ماشوم مور او پلار د زړه مخکې نه ازار شوی دی پر زړه باندې نه مخکې نه غم دی هغه غم وله نور مه سیوا کوئ د یحیی ماشوم په مور او پلار چې کم غم تیر شوی دی یحیی ماشوم ته په مړینې باندې خو د هغه دیدار نه دی شوی دغه ضمیر خان ضمیر ورغلی دی هغه وایي زه به یحیی ماشوم د دغه کوی نه راوباسم زه به یې پیدا کوم الله دې وکړي چې ضمیر خان ضمیر مدد الله تعالی وکړي او هغه یحیی ماشوم په هغه ځای کې پیدا شي ځکه چې د یحیی ماشوم پسې ډېر زیات لټون شو خو د یحیی ماشوم لاش پیدا نه شو الله تعالی د یحیی ماشوم لاش پیدا کړي دوستانو ځکه چې مور او پلار ته د زړه تسلي میلو شي دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا وکړئ زموږ خبريوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام